دا کبر سخت تارګې دي ډېر زیات مشکل دي دا نکر منکر سوالونه دا نیک عمل تیاری وکا کبر تر تم دی خو نړۍ ماران لري نه. عبد الله ابن ابي دا منافق خود د زوی عبد الله دا غمنو هغه مخلص مؤمنو. یو روایت د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې دا عبد الله حاضر شو کوم چې صحابي دی اې د الله رسوله زمو والد سے وفات شوی دی او تاسو جنازه وکړه. نو چونکې داغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره عقیدت او محبت یو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا جنازه وکړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا جنازه وکړه یو دو کار نور وکړه. یو کار دا وکړو چې دا منافق عبد الله ابن سلول عبد الله ابن ابي ابن سلول دا ډیر انتهایی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ورکون کې منافق او په هر موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف کار کړي. نو دا منافق راغی د چې کله وفات وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنازه وکړه او دوه کار نور وکړه. یو دا وکړه چې خپل لاړې مبارک راواغسته او د په دخل کېږي اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړې مبارک چا د وجود سره ټچ شي چا په خپل کې لاړ شي یقینا چې دا جهنم د اور نه بری دی. او دیم کار دا وکړو چې خپل کرته وستا او دلې پکې کفن ورکو. اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرته مبارکه یقینا چې جهنم اور بوته سو خو چونکې منافقین دی او الله رب العزت ته د دوه غونډې خبرې معلومه وي نو الله رب العزت آیاتونه راولېږي او وی فرمایل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره چې د هیڅ یو منافق جنازه باندې کې او نه به قبر باندې ودرې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عرض وکړ د الله رسول تاسو کوی تاسو دې منافق جنازه کوي دا وګوره دا تکلیف درکړي دا تکلیف درکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عمر خلاص الله رب العزت ماته فرمایلی دي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره. الله تعالی فرمایي کچری ته ولا بخنه غواړي یا نه غواړي کچری ته ولا او یا ویری غواړي به نه بخم زه بوله دا یو نم سیوا غواړم خو چې الله یو. او جابر رضی الله تعالی فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې وخت باندې حاضر شو د بخاری شریف روایت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام په دې وخت حاضر شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ټیم کې راو رسیدو نو په دغه ټیم کې دا منافق د قبر د کوش کړو. دا دې روایت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمایو چې دې قبر نو واپس راو باسه نو دې د قبر نو واپس راوېستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولدا اثر په خپل غیږ کې کېښودو او خپل لاړې مبارک راواغسته په دخله کې ودا واچولې او خپل کرته راواغسته کرته ودا واغستله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دفن نه بعد چې کله روان شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ د الله رسول ګوره دا خو دونه منافق سره او دا خبره کړي دا کړي تاسو څه تکلیفات در رسولي حتی تر دې چې دا خبرم کړي وا چې مونږ با دا ذلیل خلق نعوذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه یادول مونږ به دا ذلیل خلق مونږ چې کوم عزتمن خلق یو ځان ته عزتمن وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به عزت وي دا مونږ باسو د مدینه نه ګوره دا ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی فرمایل اے عمر ما ته پته الله رب العزت زما د لاړو په وجه یا زما د کرتی په وجه د بخنه نه فرمای نه زما د لاړو په وجه د بخنه فرمای نه زما د کرتی په وجه د بخنه فرمای خو په دې کې یو خبره ده صدا بکی خبره ده چې کې دې شي د قبيله والا دا کسان دا خر رویه ویني او دا مسلمانان شي. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې په دوی کې زر کسان داسې چې هغه مسلمانان شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې فعل د وجنه او بیا فرمای چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی هغه فرمای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولدا کوړه څه ورکړه چې عباس رضی الله تعالی عنہ کړه د بدر په موقع باندې قیده شو او راغی نو دا عباس رضی الله تعالی عنہ په وجود کوړه نه و نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته وې سو کوله کوړه ورګي
نو په دغه وخت کې د ټولو کرتې وړې وې او د دې عبد الله ابن ابي ابن سلول د کرته په عباس رضی الله تعالی عنہ باندې راتلا نو هغه د نبی علیہ السلام واغسته او دلې ورکړه خپل ترلا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چا احسان نه دی پرې په ځان باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولدا احسان په مرګ پورا کو ا کرته وتا ورواغستل چې دا بدلې ختم شي بهر حال الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ولا تصلي على احد منهم پدې منافقینو باندې باندې جنازې منظم نکي مات ابدا هر کله چې دې مرشي ولا تقم على قبره او په قبر باندې ولم مودريګا انهم كفروا بالله ورسوله دوی د الله او د الله د رسول انکار کړی دی و ماتوا وهم فاسقون او دو په حالت د نافرمانی کې مړ دي نتی وجنا دو جنازه مکوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې نه بعد په چرته د منافقینو جنازه نه کوله الله رب العزت دې مونږه دغه منافقینو د عادات او اطوار او د هغه د بدو خصلتونو نه مونږ ټول محفوظ وساتي الله دې عمل کول توفیق ورکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم